يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعم، هبي علينا فالقلوب أجادب، جودي بوحي عن نبي أعظم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه د حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد بیانوي فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. خوی چې دا هغه روایت دی چې کیمه حضور صلی الله علیه وسلم د خپل رب تبارک وتعالى نه کوي، یعنی دا چې مشتوس په خپل اصطلاح شي داته حدیث قدسی ای، یعنی د الله پاک خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وکړو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کیمه خبره بارک شوی چې الله پاک یې یو هغه خبره ده چې کیمه مشتوس په خپل مسجدوک شي وبلته یې چې الله پاک ویل دي چې تشګړې کوا، الله پاک ویل دي حالانکه پاک شي مې ډېرې کې سیداس وکړي چې دغه ثبوت نه وي، الله پاک ویل دي کنه دی ویل نو یو هغه خبره او یو دا چې قیمته حدیث قدسی ویلای شي. حدیث قدسی دیو جنا په چار دادو چې په دا خبره کول شي مې احتیاط کی د کیمه خبره مشته علم وی چې الله پاک کړی دو نو یو بارک شي خو مې ویلای شي چې الله پاک ویل دي چې توس داس کوي، او چې د کیمه بارک شي مشته تحقیقی علم وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل دي نو هغه خبره مې نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف ته منسوب کوي او دا وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي. او کچری یو سړی د زون د طرف نه ویای وبلتا څنګه مشتوس په خبره کې مجلسینه کې وبلتا یای الله پاک ویل دي چې ته ظلم ما کا دا خو سایدو، الله پاک ویل دي چې ته داس ما کا، الله پاک ویل دي چې څوک شدر سره کو تیر سره کا، داسې مختلف قسمه داس خبره میږي الله طرف ته منسوبېږي چې په حقیقت شدا سی وینا او کچری صحیح کیږي ها، یعنی خبره خو صحیح وي خو الله پاک کړی نه وینو د الله طرف ته یو خبره چې د نه دو کړی او ته منسوب کوي نو دا ګناه ده. دیو جنا په چار دوش په داکښ می احتیاط وکي. نو دا حدیث چې لکه نن مش بیانوي دا الله جل جلاله الفاظ، یعنی الله جل جلاله دا خبره دو او حضور صلی الله علیه وسلم په خپل الفاظ مبارک شه بیان کړی دي. ان الله كتب الحسنات والسيئات، چې الله جل جلاله نیکه او بده دا ټول لیکلي دي په کوم شی باندې وتوستا اجر ملاویږي د نیکی ول چار کی مدو او د بده ول چار کی مدو د الله جل جلاله هر شی لیکي. ثم بین ذلك بیا دغه الله پاک تفصیل بیان کړی دی. فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنه كامله. وسړی د نیکی چار اراده وکړه بیا د نیکی چار و نه کړه الله جل جلاله دته په د اراده کول بندي و پیرانه کی ولیکي. وان هم بها فعملها، او کچره د نیکی چار نیات وکړه فعملها بيدانه کې ول چار وه کړلا كتبها الله 10 حسنات، الله جل جلاله د تلاس نه کې لیکي الى 700 ضعف د 700 پر الى اضعاف كثيره او په 700 نه جوتای چې الله پاک څومره ورته یعنی ډبل کوله پدانه الله پاک یعنی د الله پاک مهرباني وي په د باندې چې الله پاک دانه کې ورته جوتاوي. کویا د الله پاک نظام دا د قرآن چې الله پاک یې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها، څوک چې وانه کی متروري دغه نه کې بدل شو الله جل جلاله دستا دته لاس نه کې لیکي، لاس یعنی لاس نه کې او د الله پاک سره لیکل شي او د لاس باندې منحصر نه دوی نه پدا باندې خبره ویلوړه نه ته پدا نه جوتای ها چې الله پاک ورته خوښ شي او وساوي پر حدیثین اکثر ولدو په قران شان تذکرہ دو او په وساونه ها جوتای چې سور الله پاک ورته خوښ وي کو لکه پر کوله کو کروڑه پر کوله چې څومره چې الله پاک ورته خوښ وا دمرونه کې د ته پر کوي. داش ولادت نه کې ول خبره چې سړی نیت وکړي د نه کې چاره نو یو نه کې خوښ ولا د مش تبلیغ ول ملګری چې یې چې اراده ولي کې په اراده نه کې ملاويږي. صحیح خبره د خپل اراده وکا ته په اراده باندې الله پاک یوانه کې خو دیر کو او د یوانه کې د مو عزت من څنګه مش مخشه ویل دي چې د یوانه کې چې کیما دو
دا داس معمولی شای نه دی د غون اسمنی نه اومځکه او د نیوک چې څومره څه دي دا ټول دی وینه کې کچیره چاته د دې وینه کې بدل ملاوي شي او په غون چې وړانه کې نو دا دیغه برابر نشي کېدل کیم څه چې تو الله پاک په جنت چې په درکاوي او په آخرت چې په وایونه کې بنه ته ملاوي شي او یو ورته نه بار بار په وایونه کې بنه دی وینه کې چاره په واجب سره الله پاک په کروڑاوي کرباوي او د دین له متناهي تعداد شه الله پاک د تو سره مهرباني کو شګړو کو په جنت شه او درته چې د تو هغه وینه کې بدلې دي نو دی وجنه د مو عزت مله د نیکی د معمولی شای نه دی په چار د سړی اراده کو د شي چاره پانه باندې کچيره الله پاک توفیق ورکړه شا چاره وکړه نو بیا د پدا باندې لاس نه کینه شریشي نور چې الله پاک سوره ورته جوتاواله و ان هم بسیئات د ګناه بارک شه فرمایي چې کچيره د ګناه چاره اراده وکړه فلم يعملها بيدا ګناه پریاش وینکو كتبه الله عنده حسنه كامله الله جل جلاله د تایوانی کی ولی نیکه چار شهود کني نیات وخت تایوانی کی ملاوي د انصاف ته قضا داوا چې بده چار شتو کله د بده نیات وک په چار د ته یو بده ولی کله نه د مو عزت منه الله جل جلاله په خپل بندگانو باندې ډیر جوت مهربان دی ډیر جوت فضل او احسان کوي دی دیو جن الله پاک ګناه له سره داس نه الله پاک د ګناه په له سره چې څوک ګناه نیات وکړو پنه بعد ګناه ونه کو پریج دی الله پاک وانی کی ورته ولی کی او ان هم بها فعملها وکچره د ګناه چاره نیات وک پنه بعد د ګناه چار وه کړه كتبه الله سیئه واحده ویس داس نه دلکنه کې چې پنه کې کول بنه تو تلاش نه کې لیکلش ولې په ګناه کول بنه تو تلاش ګناه نه نه لیکي الله پاک بلکې یو ګناه ده تلکی ایوا برای د ولی کلا شي الله پاک ولی کی متفقن علی روایت ده د مسلم شریف روایت ده د بخاری او د مسلم دوړ روایت کو او د مسلم شریف روایت چې اخیری کې د الفاظ هدي چې و ان هم یعنی دغه ټکی نه ورسته چې کچیره د ګناه چار نیات وکړه بیا یې وه کړل الله پاک یو ګناه ورته ولي کی او محاها په دا نه ورسته د الفاظ دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمای او محاها لا یو ګناه ورته پریږدي ورته معافي ولا يهلك على الله الا هالك دی الله پاک په نظام کې دی الله پاک په حساب باندې آ سړی هلاک کیږي چې کیم وی هلاک کیم خپل هلاک کدين کای سړی وی یعنی دمره ګناه ته چار ویلی وی شي چارو کا کونه نو دا سړی کا هلاک شي ها دا خو وی هلاک کنه وی الله پاک نظام داسته چې پاک شي داس کیږي نه چې سړی هلاک شي ځکه چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای ویل لمن غلبت وحداته عشراته به چې هلاکت ته یو سړی د پورا چې د کیم وحدات د اکایا د په عشرات باندې نه د په دهایا باندې غالب شي کیم اعمال په کیم ګناینه باندې ته یو ګنا لیکل شي او په نه کې ته لاس لیکل شي دا ته یو ګنا دمر ډیر شي چې دا په لاس نه کې باندې وروړي یعنی نه کې ته دره کم کړی وي چې تو یو عمل کړی وي او دا د ګناینه ولادت سم ډیر عمل نه کړی وي ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا سړی خدا هلاک شي دا خدای بربود سړی ځکه چې د ګناه ته چار ویلې دو نه کې چار وک کوهنه دیو جن د مو عزت منه په چار دادو چې سړی د نکي چاره هشه ډېر کو نیات کو کتیمه چار سړی کړای نشي نیات کې کړای شي یو سړی د جهاد ته نشي تلای خو د جهاد نیت یې کړای دی الله پاک په دغه نیت کول باندې دته یو اجر ورکوي خو نیت هند مو عزت منه الله پاک سره تعلق سوتی دیو جن اخلاص ول نیت صفا نیت خو خدای چې اسه خلیف په دروغه باندې ویای او کړل نیت نه وی اراده نه وی دانا یو دا چې د زړه نه د اراده وي او د زړه نه د جذبه او خواهش وي چې زتللای و جهاد ته دا دنیا ته وکړه د خبره الله پاک ته د جهاد کته لوټ شو کنه شروع ته الله پاک دغه اجر درکوي دا رنګ ته د حج نیت وکړه په دانه ورسته ته حج ته لوړل الله پاک درته سنتیا وکړه خټیک نه درته وکړه اته نیت مستقل وو د حج ته تلله الله پاک ته دغه اجر درکوي او دا رنګ چې څومره حد نه کې ول اعمال دي داښ د سړی کوشش کو چې نیت هکو او په نیت نه بعد د عمل هکو ځکه چې د په عمل کوله باندې او په نیت کوله باندې اجر زیات مراويږي او که خالی نیت وکړه نو په دا باندې اجر خوشتا خو اجر دمر نه دای څومره چې عمل کوله ول اجر دی
او دارنګ د مو عزتمن ګناه بارک شه الله پاک څومره مهرباني دو چاول خو ګناه د کنه او کنيات ته کړهو او پرې دیاش نو په دې باندې خود ته اجر ملاو شو او کچیر د وکو بیا الله پاک یو ګناه د تولی کی اه روایتونه شروسی او محاها یا ایوها الله پاک درته معاف او بعضی روایتونه چې خدای دریمي چې څو وخت پورا الله پاک ابورای ها رکاو کو ورته لږه پرېږ د مالی کې کدای شي په یو 2 غنټه کې دا سړی توبه وبوسي الله طرف ته متوجه شي الله پاک نه معافي وړي چې غیبت مې کړه او یا الله ته معاف کا بهتان مې بچاله غولایو پچا مې غلط الزام لګولاو یا الله ته معاف کا د چا د عزت مې خراب کړاو د چا په عزت پس زړه غدلاو یا الله دا ګناه ته معاف کا نو الله پاک ورته معاف کو ځکه چې د توبه واسطه الله طرف ته متوجه شي دیو جن د مو عزت منه اول خو د ګناه نه سړی ځون بچ کوي او کچيره بل فرض او تقدیر ګناه وشي نو بیا د ځنډاوي نه یې ډېر وخت پښنه لګاوي بلکې فورا د الله طرف ته سړی متوجه کیږي او الله نه ته سړی معافي وړي الله جل جلاله د مشتوستا د دین صحیح سمجھ نصیب کو او د دین مطابق زندگی تراول د الله پاک مشت توفیق نصیب کو وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.